تاسو دواړه دلته نمایندګان یې، تاسو به د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ته زموږ د ورکرانو د عمران خان د مینوالو پیغام ورسوئ چې د هغې ذمهوار چې دی د دې ملک چوکیدار دی چې هغه په دې خبره ډېر بد ګڼي. موږ ته به ښکاره او روډ میپ ښایي، لایحه عمل به ښایي، په دې لایحه عمل به ځو، عمران خان به راوباسو او په 2 میاشتو کې به راوباسو یا به په 6 میاشتو کې به راوباسو. موږ مطمئن کړئ موږ در سره د هر رنګه سختې ته زمونږ الحمدلله د پی ټي آی ریکارډ دا دی چې اوسه پورې زمونږ احتجاج چې دی دا پوره مني. सबका जिगरी सबका यार قیدی نمبر 804 نو باغی نه غدار قیدی نمبر 804 عمران خان لکم کار پکارو هغه خپل رول ادا کړی دی، هغه په دې قوم کې شعور پیدا کو. دا د نن د پاکستان واړه او زاړه په دې خبره پوهې دي چې زموږ د ملک نظام تر څو بدل شوی نه وي، زموږ ژوندونه ښه کېږي نه، زموږ ملک بهترۍ طرف ته نه ځي. هغه قوم کې شعور پیدا کو. بیا به خلکو ویل چې خان صاحب چونکې یو دغه داسې آسان وخت تېر کړی چې سخته نشي برداشت کولی، تقریبا 1 کال نه په دې سخته ګرمۍ کې ادا دی جیل کې پروت دی او دغه رنګي ایمان مضبوط دی، په خپله نظریه ولاړ دی. د هغې سره سره د عمران خان نه بعد دا ورکرانو خلکو به ورته ویلې چې ممي ډیډي دي او دا دي او هغه دي. نو هغه ورکرانو د 9 مهینه بعد سخته که لیډرانو تېره کړې ده که نه ده تېره کړې، خو ما لیدلي دې ورکرانو سخته تېره کړې ده چې دوی په میاشتو جیلونو هم تېر کړل، بېعزتۍ هم برداشت کړې، په کورې چاپې هم برداشت کړې، بیا هم هغه عمران خان سره څنګ په څنګ ولاړ دي او خپل نظریې دپاره یو پرامن احتجاج هم کوي، پرامنه جنګېږي هم. په هغې کې دا دی په 8 فروري باندې انتخاباتو شو، خلکو ویل چې پی ټي آی ورکر یېرېدلی دی، هغه ورکر ښه په اتفاق اتحاد سره ښه نارینه او زنانه راووتل او هغه خپل ووټ یې د عمران خان د امیدوارانو په حق کې ورکو. عزتمندو خبرې راغونډومه، ایم پی اے صاحب هم ولاړ دی، ایم این اے صاحب هم ولاړ دی. عمران خان خپل حق ادا کړی دی، ورکر هم خپل حق ادا کړی دی. تاسو دواړه دلته نمایندګان یې، تاسو به د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ته زموږ د ورکرانو د عمران خان د مینوالو پیغام ورسوئ چې عمران خان خپل حق ادا کو، ورکر هم ادا کړی دی. اوس په تاسو دا چې تاسو حق ادا کړئ او عمران خان د جیله روباسئ، ځکه چې موږ ووټ تاسو صرف دې دپاره درکړی و تاسو به عمران خان روباسئ. دا 5مه میاشت ده، موږ ته هېڅ لاره نه ښکاري چې تاسو روباسئ. که تاسو وایئ چې عدالتونو کې کیسونه دي، هغه یو قانوني کیسونه نه دي، هر کیس کې تقریبا عمران خان ضمانت هم کېږي، رهایي هم کېږي، د پاسه به هغه 50 کیسه نور راولي، بیا به 2 کاله په 500 کیسو شروعي، بیا به 50 کیسونه راځي. نو دا خبره دې پورې کوم چې دا کیسونه قانوني نه دي، دا کیسونه سیاسي دي. دې له به ته جواب سیاسي ورکې، دې دپاره به ته په شب قدر چوک کې به نه راوځې. تاسو له پکار دي چې اوس د عوامو ته ووایئ چې یاره په اکتوبر کې یا یو میاشت یو ټایم وښایئ چې دې له به راوځئ، ټول به ځو اسلام آباد ته یا پینډۍ ته ډیاله ته، هلته به احتجاج کړو. دا یقین وساتئ چې دغې نه علاوه عمران خان ګورې نه راوځي. دا درته زه وایم، دا دواړه دلته ولاړ دي، دوی ته موږ دا وایو چې تاسو لاړ شئ مشرانو ته، که صوبایي دي او که مرکزي دي، چونکې تاسو سره ناست یې، تاسو هغوی ته دا پیغام زموږ د ورکرانو ورسوئ چې باقي موږ یو قسمه خبرې منلو ته تیار نه یو. موږ ته به ښکاره او روډ میپ ښایي، لایحه عمل به ښایي، په دې لایحه عمل به ځو، عمران خان به راوباسو او په 2 میاشتو کې به راوباسو یا به په 6 میاشتو کې به راوباسو. موږ مطمئن کړئ موږ در سره د هر رنګه سختې ته بالکل تیار یو. تاسو ډېر په دې ملک چې دې ملک ته او دې قوم ته کومه خطره در پیښ ده نو هغه تاسو ټولو ته معلومه ده. او نن چې زموږ دا مظاهره په کومه سلسله کې ده نو هغه 3-4 خبرې دي. لومبۍ خبره دا ده چې دې 47 والا عمران خان په کومه وجه باندې جیل کې اچولی دی چې د هغې هېڅ سر او خپې نشته دی او د ظلم او یو د جبر قانون یې رایج کړی په دې ملک باندې او په دې قوم باندې. نو دا قوم نن دا مطالبه کوي چې زموږ څومره اسیران چې دي چې په جیل کې دي چې په هغه کې لومبی عمران خان دی، دویم ورپسې شاه محمود قریشي دی، بیا ورپسې زموږ پیمیل دي. دا قوم مطالبه کوي چې فوراً چې کومه د ادارې حق راشي په دې ملک کې د آیین او د قانون رول اف لا چې کومه دی قایم شي. دویم نمبر خبره د مهنګۍ ده، په دې ټایم کې 54% پاکستانیان د دې ملک نه تلو ته تیار دي. په دې ملک کې د غریب زندگی چې کومه ده په کومه طریقه باندې روانه ده نو ټولو موږ دې ته پته ده چې هغه دې ملک کې د غریب زندگی نوره د تېرېدو نه ده. لہذا په دې ملک کې د 47 حکومت دی راغلی.
د دې قوم چې چاله په 8 فروری ووټ ورکړی او هغه حکومت دی راغلی دا مهنګۍ نه کنټرول کېدی شي نه چې کومه دی په دې ملک کې امن راتلی شي. درېیمه خبره د امن ده چې د هغې ذمهوار چې دی د دې ملک چوکیدار دی چې هغه په دې خبره ډېر بد ګڼي حالانکې چوکیدار څه بد لفظ نه دی. چوکیدار مطلب دا دی چې زه به تاله تنخوا در کوم ته به زما څوکیداري کې زه به تاله تنخوا در کوم ته به چې کوم دی زما د ملک نه د غلو د ظالم او د جبر نه به ما په امن کې ساتې. هغوی هغه خپله څوکیداري یا هغه خپل ډیوټي پرېښې ده او وروره په هغه څه کې مبتلا دي چې کوم څیز چې دی د دې قوم حق دی د دې قوم حق دا دی چې په حکمرانۍ حق چې دی دا د دې قوم دی او د دوی کار دا دی چې دوی به د دې ملک کې امن او امان راولي. په دې ملک کې او سپیشل په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان چې کوم سنګین صورتحال دی نو دا قوم مطالبه کوي چې ته د دې ذمهوار یې ته د دې امن او امان ذمهوار یې. تاله زه 2200 د پاسه عربه روپۍ چې در کوم دا زه ستا د عیاشو دپاره نه در کوم زه خپل صحت دپاره چې څه کړم هغه دا د مالګې برابر نه دي. زه چې د تعلیم دپاره څه کړم هغه د مالګې برابر نه دي خو چې تاله څه در کوم نو هغه د امریکې د بجټ نه هم زیات دي. لهذا ته د امن او امان هم ذمهوار یې ته د دې ملک د تحفظ هم ذمهوار یې او ته په دې ملک کې چې کوم لاقانونیت شروع دی ته د دې هم ذمهوار یې. زه خپلې خبرې ختمومه خو ناظم صاحب یو خبره وکړله د چیف جسټس په باره کې په دنیا کې 50 ملکونه دي یا 4 دي 50 ملکونه دي چلو د 50 اسلامي ملکونو کې یو عدالت قیدیانې له دا اجازت نه دی ورکړی کوم اجازت چې کومه دی دغې ملعون له د پاکستان چیف جسټس ورکو چې د هغه څنګه ناظم صاحب ویل چې هغه فیصله د هغه متنازعه موږ دا مطالبه کوو چې په دې ملک کې د قیدیانې ته د عبادت هېڅ حق نه دی حاصل دې ملک کې قیدیانې ته د تبلیغ هېڅ حق نه دی حاصل. دا ملعون مخکې هم کافر و دا اوس هم کافر دی او دا راتلونکي ټایم کې هم د اسلام نه خارج دی. زمونږ الحمدلله د پی ټي آی ریکارډ دا دی چې اوسه پورې زمونږ احتجاج چې دی دا پوره مني. الحمدلله د پی ټي آی ورکر چې دی اوسه پورې دا به چې دی چاته به نقصان یو قسم نقصان نه رسولی او دا ظلم چې دی دا څومره په تاریخ کې چې څومره تحریکونه چلیدلي دي نو څومره ظلم چې په پی ټي آی په ورکر باندې په مشرانو باندې یا دوی څومره قربانۍ ورکړي دي دومره قرباني چې دا به یو پاټی هم نه وي ورکړی او انشاءالله زمونږ سینې غټې دي زمونږ د مشرانو سینې غټې دي انشاءالله دا قربانۍ به موږ د هغې پورې ورکوو ځکه چې موږ د دې ملک دپاره راوتي یو. دا ملک چې دی دا زمونږ ملک دی دا د دې نالایقه حکومت د دې امپورټډ خلکو دا د دوی حکومت دا د دوی ملک نه دی. که دا د دوی ملک وی نو د ملک سره چې دوی څه وکړل څومره ظلمونه وکړل بیا د ملک سره چې دا دوی څومره جایدادونه بار جوړ کړل د دې ځای نه پیسې وړي دا د دوی روزګار دی. دا چې دی دوی سیاست نه کوي که دوی سیاست کولی او دوی د دې ملک دپاره لګیا وی نو نن به زمونږ دا ادارې یا زمونږ دا ملک دا به دومره حد ته نه تللی لکه څنګه چې زمونږ دا ملک په کوم ځای باندې نن ولاړ دی.